مخلوقاتو کې ټولو نه لویه مرتبه او ټولو نه بزرگ او لوی شخصیت چې وي د الله تعالی نبی او رسول وي. د دې وجه نه ټولو نه مخکې د الله تعالی جل شانه د انبیاو د هغه حقوق بیانېږي، چونکې دا د الله تعالی جل شانه او مخلوق کې د ټولو نه د اوچته مرتبه شخصیات وي، او دا د مخلوق او د الله تعالی په مابین کې ایوا واسطه وي. کچېره دغه هستی او دا شخصیات نه و نو انسان به د خپل خالق نه خبر نه و چې چا پیدا کړ، څنګه پیدا کړ او څه د پوره پیدا کړ. د ټول شیونه چې انسان ته معلوم دي، مونږ تاسو ته معلوم دي، نو دا د خپل نبی او د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه سره معلوم دي. نو دې وجه نه د انبیاء کرامو په انسانیت باندې لوی عظیم احسان ده چې د خپل خالق سره متعارف کړ. او بیا بالخصوص د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسانات هغه بے شمار دي، ډېر بشمیره ستړي ستومنه او تکلیفونه د خپل امت ته پوره کړي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی جل شانه تا قیامت پورا دین او پورا هدایت ورکړو. دیغه نه بعد نه د بل دین ضرورت شته او نه د بل نبی او رسول ضرورت شته. اده مستقل بیان دا هو کتاب العقائد کې شته. دلته کې د انبیاء کرامو څخه غاړ حقوق لیکلي. ټولو نه اول دا خصوصا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه حقوق بیانېږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت او پر رسالت باندې ایمان او یقین لرل، یعنی دا پوخ یقین او ایمان ستل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی جل شانه پیغمبر ده. دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ټولو نه زیات محبت او احترام په مخلوقاتو کې لرل، یعنی مخلوقات چې څومره دي په هغه کې نمبر 1 درجه مینا او محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سدل، حتی چې د خپل ځان نه هم د خپل والدین او د خپل اولاد نه هم زیات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت سدل. او دریم نمبر دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شایان نشان ادب او احترام کول، یعنی د ادب او احترام خپل حدود دي. دا سینا چې د ادب او احترام په پردې کې سړای په شرکیاتو کې مبتلا شي، دا سه هم نه چې کوم حد رسید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادب او احترام ضروری ده. په هغه دایره کې اندر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتهایی ادب او احترام ساتل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت او شریعت هغه ته ډېر د عزت او نگاه سره کتل، او د هر داسې چیز نه پرهیز کول چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شان سره مناسب نه وي، یا په هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذات یا د هغه د تعلیمات او د شریعت د هغه معمولی هم بے ادبی او نقص چې د دې شایبه هم پکې وي، نو داسې ټول شیرو نزان بچ کول. او څلورم نمبر دا چې د خپل ژوندۍ په هر شعبه کې خو هغه عبادت دي، خو هغه اخلاقیات دي، یا معاملات او معاشرت دي وغیرہ، ټول شیرو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکمل اطاعت کول. او پنځم حق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ده چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کثرت سره درود شریف ویل. درود شریف ډېر ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موږ تاسو باندې حق ده. ټول عمر کې یو ور درود شریف ویل فرض دي، او هر وري مجلس کې چې کله سره یو مجلس کې کېنو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ وشي، نو ابتدا تذکرہ چې وشي نو الته کې درود شریف ویل واجب دي. چې کله مجلس ته سړی کینی و مجلس کې
او الته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ مبارک وشي نو یو ری درود شریف ویل دا واجب دی بیا او بار بار چې تذکرہ کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ځنې علما هغه هم فرمایي چې هغه هم واجب دي. هر ورځ د پیغمبر علیه السلام تذکرہ کیږي نو درود شریف ویل واجب دي. ځنه علما داسي او ځنه علما یې چې نه اول ورې واجب دي د نور بار بار تذکرہ چې په دغه مجلس کې کیږي بیا مستحب دادی چې سړی بیا هم درود یایي او درود څه خاص الفاظ نشته د مرشي وایي چې علیه السلام دا هم مختصر غوندې یو درود ده صلی الله علیه وسلم دا هم مختصر غوندې یو درود ده په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه ته دعا کول دي صلوات والسلام دې ته درود ویل شي او شپږم دا چې هر ممکن حد رسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شریعت او د تعلیماتو دفاع کول یعنی شکل دشمن د اسلام داسې قسمه ته خبره اترې او داسې قسمه پروپاګاندا شروع کی داسې حالات جوړ کی چې د هغه د وجه نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې د هغه په هدایاتو باندې زد پریوزي په هغه باندې حمله د هغه صورتحال مختراشي نو بیا د هغه د شریعت د احکاماتو د هدایاتو دفاع کول در خپل ممکن حد رسه دا په امت باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق ته ورپسې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بس په امت کې د ټولو نه لوی مرتبه هغه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا چې هغه بیا د امت او د رسول په مابین کې واسطه ده کچېره صحابه د میان نه اوزي نو نور امت دا ټول غافل او جاهل پاتې شي صحابه کرام هغه یو پول ده چې هغه امت ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او هدایات ورسول دې وجه نه د اهل سنت والجماعت عقیده دادا چې صحابه کرام معیار حق دي یعنی په هغه باندې اند دن د هغه اتباع او اقتدا کول په هغه کې د تعدیل وغیرہ د اجازه نشته چې پلونکای صحابي داسې او پلونکای داسې امت ته د اجازه هیڅ چاته نشته اند دون چې کوم یو صحابي دا هغه مشهور ده او غیر مشهور چې وردا خبره ثابت شي چې دا یو صحابي کړي ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرف نه کړي ده هغه خبره وو خامخا نه په هغه کې بلا چون چر ده هغه تسلیمول ضروری دي نو چون کې دا د امت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې واسطه ده او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تربیت یافته او د هغه بلا واسطه شاګردان دي او د قران عظیم شان اول مخاطبین دي نو د وجنه په دوی باندې مکمل اعتماد دا د هغه حق ته او د هغه د حقوق خلاصه ده نمبر 1 دا چې د هغه خپل دایره حد رسه ادب او احترام کول او د هغه سره محبت ستر نمبر 2 دا چې هغه ته بعد رات ویلونه یا په هغه باندې تنقید کول یا د هغه تنقیس کول وغیرہ د دې شیونو پرهیز کول او د هغه د توهین نه ځان ستل دا څه خبره اتره هم نه کول چې د هغه نه د بیا ادبی شایبار درومي پرونچا والله عالم د چا کول پیش کا خبره پیش ته څنګه هغه یې شیرم کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کچېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي نو نو موږ داسې پسې ویله اوس د دې خبره ضرورت څه ده چې ته اوس 1400 سال 1450 سال بعد یې چې کچېره معاویہ رضی الله تعالی عنہ نو اوس دا خو کېدل نشي حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ دا خو کنه صحابي دا غیر صحابیت نه هڅو انکار نشي کوي نو نن دا خبره ضرورت څه پیښ چې ته چې کدا سينه و به موږ دا سویاله نو چې هغه دا سیدا نو ته څه ضرورت چې دا سي آی نو دا څه قسمه ته خبره چې دا هغه کې د صحابه کرامو د شان تنقیس یا د هغه شیباوي د هغه نزان ستل د هغه حق او نمبر 3 دا چې د هغه دفاع کول کوم خلک چې په صحابه کرامو پسې بعد را دیای د هغه په شان کې ګستاخی کوي نو د هغه خلکو متوړ جواب ورکول
چې څومره هم انسان ته ممکن وي د هغې جواب کول. او څلورم نمبر دا چې د هغوی حضرات صحابه کرامو مکمل اقتدا او اتباع کول او دغه ټول مبارک جماعت د حق معیار ګڼل چې دوی کومه خبره وکړي بس دغه حق ته چې وایي دا رښتیا ثابت شي چې دا د صحابه کرامو نه ثابت دي منقول دي نو هغه خبره په پټو سترګو منل دا د هغوی حق ده. پنځم نمبر دا چې ټول صحابه کرام او تمام اهل بیت دا عادل ګڼل یعنی دا مکمل عادل ګڼل چې په دوی کې هیڅ قسم ته نقصان او شیبه وغیره دا شیونه پکې نه وو. او شپږم نمبر دا چې کوم شخص یا کوم جماعت چې هغه د صحابه کرامو سره یا د اهل بیت سره بغض کوي هغوی ته زیاړې او شرې او د هغوی سپکاوی کوي نو د داسو خلکو نه ځان لرې ساتل د داسو خلکو سره مکمل بایکاټ کول دا د صحابه کرامو حق ده. او د صحابه کرامو د اهل بیت او ادب او احترام وغیرہ د هغې متعلق نور تفصیل دا مو کتاب العقاید حب الهی چې کوم باب ده د حضرت مفتی صاحب کتاب العقاید هغې کې انشاءالله تفصیلی موجود ده نو هغې کې هم تاسو کتلی شوی. الله تعالی جل شانه دې د انبیاء کرامو او د صحابه کرامو او د ټولو نیکو خلکو د ادب او احترام او د هغوی فیوزات ورټولولو موږ ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.